یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو هغه خلق چې کوم دعوه د ایمان کوي هغه خلق چې کوم دعوه د اسلام کوي هغه خلق کوم چې دعوه د توحید کوي هغه خلق چې کوم دعوه د وراثت د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي هغه مخاطب کړي دي وای چې یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا ډیر داسې احبار او رهبان دي لا یاکلون اموال الناس چې خوري د خلق مالونه بالباطل په غلطه طریقې سره په ناحقه طریقې سره اوس دې ته کې الله تعالی جل شانه خطاب مؤمنینو ته کړی دی خو چې دا کم خلک کې ذکر کړی دي احبار او رهبان دا سوق دي دا پیژندل پکار دي دینه فرعون نه دی مراد دینه حامان نه دی مراد دینه قارون صرف نه دی مراد دینه پخوانی ظالمان خلق نه دی مراد دا قرآن زمون د پاره تر قیامت اورځ پوری یو آئین د چې پدی بچون تیرو نو دی کې چې کومه مسله وی نه هغه هم د چا د پاره وی زمون د پاره نو اول پیژنو چې اخبار څه ته وایي چې دا د خلکو مالونه په غلطه طریقې سره خوري پیژندل پکار خپل دشمن چې نامعلومه نو انسان په اطمینان سره نه ټیم تیروي شي نه ګرځیدې شي او نه چې کوم د په آرام سره خوب کولای شي نو دغه شانتي موږ او تاسو مسلمانانو لپاره پکار د خپل دشمنانو پیژنو چې الله تعالی موږ د پر دشمنان څوک دي چې منشن کړی دي په قران کې